بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو ته معلومه ده چې پر روانه میاشت کې به الیکشن وي، نو د ضلع مردان او د شیرګل له دغې طرف نه چې کوم دی زموږ استاد محترم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب هغه ولاړلی او د هغه په مقابله کې چې کوم دی عمران خان ولاړلی، نو ډېر خلک هغه دغه اعتراض کوي که مونږه مولانا قاسم صاحب پاس کو دا پاس شي نو له دې ګټه او پیده چې کوم دی هغه به زرداري او دغه نواز شریف او دغه شهباز شریف ته به رسي، نو له دې څه پیده شو؟ بیا خو د عمران خان ښه دی. نو تاسو د دې خبرې جواب زما د استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب د خولې نه په خپله واورئ او بیا د هغې نه پس ستاسو نور خبرې هم کوو. دیوی چې دی ودرېم د دې به چې کوم دی فایده به زرداري او نواز شریف دې ته رسي، نو ما ستاسو فایده خو اسرائیل ته رسي او ستاسو فایده خو انډیا ته به رسي. نو اسرائیل او انډیا نه خو دې ښه چې فایده پاکستان خلک خو دی بل خلک خو دی، نو چې ستا فایده اسرائیل ته رسي، انډیا ته رسي، امریکې ته رسي، غیر دین خلکو ته رسي، یهودي لابې ته رسي، قادیانان ته رسي. دا موږ ولیدل، دا خو سره لکه دې باندې الزام خو نه دی، خو لیکن د یهودیت پرچار کیږي. اسرائیل تسلیمولو مخکې په دې وطن کې چا تصور نشو کولی، په دغه دور کې د اسرائیل تسلیمولو تصور چې کوم دی هغه راغی. د قادیانانو چې کوم دی دومره چې کوم دی دغه نو اوس هغه ورځ چې هغه ویلي سلمان رشدي دا چې کوم دی هغه د نبي صلی الله علیه وسلم عظیم ګستاخ دی او کفر فتوا ده پې، او دارنګې چې کوم دی قابل قتل دی، لیکن دی وایي چې دا خو ډېر بد شوي د باندې زیاتی شوي، ظلم شوی. ته خپل پوزیشن واضح کړه چې ته څه یې، مسلمان یې که د قادیانانو سره دې مینه ده که یهودیانو سره دې مینه ده که څه دې، خپل پوزیشن خو قوم ته واضح کړه. نو عزتمندو، تاسو د شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب دا خبرې واورېدلې چې هغه وایي که چېرې زما د اوټ پیدا زرداري، نواز شریف او شهباز شریف او دې خلکو ته رسي، نو کم از کم بیا خو هم هغوی د دې وطن خلک دی که نه. بل طرف ته د دې اوټ پیدا چا ته رسي؟ دا خو انډیا ته رسي، دا خو یهودو ته رسي، دا خو اسرائیلو ته رسي، دا خو چې کوم د امریکې او دغه خلکو ته رسي او دا دغه قادیانانو ته رسي. نو کم از کم بیا خو د هغوی نه دا خلک ښه دی که نه، مسلمانان دي زموږ د ملک خلک دی. نو دا د دغې خلکو چې کوم دی جواب دی چې کوم خلک دغه اعتراض مخته راوړي او دغه اعتراض چې کوم دی اوچتوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د 34 مختلف ملکونو نه فنډینګ هغه دته کېږي، نو په دغه کې دا مختلف خلک شامل دي. نو چې د ده د اوټ نه دغې خلکو ته پیدا ده چې کوم اسرائیل دی، یهود دی، قادیانان دي او د انډیا خلک دی یا امریکا ده، نو کم از کم که د مولانا محمد قاسم صاحب د اوټ نه هغه نواز شریف او شهباز شریف او زرداري ته پیدا ورسېږي، د ملک خلک دی او کم از کم دغه مسلمان خلک دی، نو بیا دا ډېره ښه خبره ده. لکه څنګه چې د فقې او قیدو مسله ده، یختار اهون الشرین، چې په دوو شرونو کې به هغه سپک شر چې کوم دی هغه خوښولی شي. نو دا سپک شر دی چې هغه زموږ د ملک خلکو ته فایده ورسېږي او دغه مسلمانانو ته پیدا ورسېږي د دې غټ شر نه، او کم چې د کفر دا شر دی. نو الله رب عزت دې زموږ دغه استاد محترم او زموږ دغه علماو له برې ورکړي. وما علینا الا البلاغ.